السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه ستاسو ورور لاجبر جواد. ملګرو نن په خطبه کې مولانا صاحب یو واقعه بیان کړه او موږ او تاسو هم په کار دا دي چې موږ په هغه واقعه باندې لاړ شو. ما ته پته نه وه چې مولانا صاحب دا واقعه بیانوي. ما به هغه واقعه ریکارډ کړې وې خو د هغې د خولې واقعه تاسو زه موږ او تاسو ټولو به دغه واقعه انشاءالله اورېدلې مي. د موسی علیه السلام متعلق دا واقعه ده چې د هغه په وخت کې د هغه په ځي کې بارانونه قات شو، بارانونه نه کېدل. موسی علیه السلام خپل کسان واغستل، خپله قبیلې واغستله، ډاک ته ووتل، یو میدان ته ووتل، هلته یې لمونځ د استسقا وکړو. نو موسی علیه السلام الله ته ډېرې زاریګانې وکړې، پس د زاریګانو نه هم الله تعالی باران ونه کړو. نو بیا موسی علیه السلام الله تعالی ته عرض وکړو چې یا الله ما به مخکې یو دعا وکړه، تا به قبوله کړه، تا باران نازل کو. دا څه وجه ده چې تا زما په دعا په وجه باندې هم باران دا ځل ونه کو. نو الله تعالی ورته وفرمایل چې ستا په دې ګروپ کې، ستا په دې ځي کې چې کوم دی، تا سره یو داسې کس دی چې هغه د 40 کالو نه په ګناه کې اخته دی او هغه توبه نه ده ویستې تر اوسه پورې. هغه تاسو اوس په دې قبیله کې هم راغلی، تاسو په دې ګروپ کې هم راغلی دی. نو هغه ته دا ووایه چې ته د دې ګروپ نه وځه، نو بیا به زه تا باندې باران کوم. نو موسی علیه السلام الله تعالی ته وفرمایل چې یا الله هغه کس نوم ماته واخله چې هغه څوک دی، نو زه به هغه دې ځي نه وباسم. الله تعالی ورته وویل چې تا د نوم نه اخلم، بس صرف دا اعلان وکړه او هغه ته وایي دې ځي نه وځه. نو هغه چې دا اعلان وکړو موسی علیه السلام، نو هغه سړي ځان وپېژندو او د هغه ګروپ نه هغه ګروپ کې چې کوم دی ناست و، الله تعالی د سوال زاریګانې شروع کړي. نو الله تعالی ته دومره په زاریګانو شو چې الله تعالی باندې هغه ځان وبخلو، الله تعالی ترې راضي شو. نو په دې سره ډایرکټ باران شروع شو. موسی علیه السلام یو ځل بیا الله تعالی ته وفرمایل چې یا الله ما خو تا نه دا پرې دعا هم نه وه غوښتې، تا باران نازل کو. نو الله تعالی ورته وفرمایل چې هغه کم کس د 40 کالو ګناهګار و، هغه زما نه توبه ویسته ما ته او زما نه چې کوم دی د ګناهونو مغفرت وغوښتو، نو اوس ما هغه معاف کړو. نو ورته وایي چې یا الله اوس خو راته هغه کس وښایه که نه. وایي اول هغه ګناهګار و زما، تا ته ما نه دی ښودلی، هغه اوس زما بنده شو، زما خلیل شو، زه تا ته ولې هغه اوس وښیم. نو ما د دې په وجه باندې چې کوم دی باران وکړو چې هغه ما ته توبه ویستله. نو ملګرو دا میسج ما تاسو ته دې دپاره وکړو چې موږ او تاسو کې هم داسې ګناهګاران شته چې تر اوسه پورې موږ الله تعالی ته توبه نه ده ویستې. نو هر یو سړی د خپل ځان وتلي، خپل ګریوان کې دې وګوري چې هغه په څومره اوبو کې دی چې هغه د توبې لایق دی. الله تعالی توبه وباسي انشاءالله تعالی. الله تعالی غفور رحیم دی. موږ ټول چې الله ته توبه وباسو نو انشاءالله تعالی دا کومه وبا چې په موږ نن سبا راغلې ده چې دا ټوله دنیا پرې اخته ده، نو انشاءالله تعالی الله نه امید دی چې دا وبا به ښه. او بله خبره دا زمرونو چې زمونږ او تاسو ګورو چې د دې وبا په وجه باندې ډېرو خلکو کاروبار بند دی، چې هغه کم کور ته به کم راشن وړو نو هغه بند دی. نو موږ دا وکړو چې زمونږ او ستاسو په علاقه کې چې کم داسې غریب سړی دی چې هغه د دې د وجې نه بند دی، وبا په وجه باندې هغه کاروبار بند دی، هغه ماشومان وږي پاتې دي. نو موږ او تاسو صرف او صرف که زیات نشو کولی د یو داسې کور وګورو چې هغه د دې مستحق، نو موږ هغه خپل کفالت کې والو، د هغه خرچه د هغه زیات به نه، انشاءالله دغه یو 2 هفتې به چې د حکومت په وجه بند دی، نو انشاءالله د هغه راشن موږ والو، د هغه ته موږ د ښې میسج ورکړو، د هغه له موږ چې کوم ماشومان زموږ روټۍ خوري هغه هغې له هم ورکړو. او بله خبره دا چې کوم د حکومت د وجې کوم موږ ته د انتظامات میلاو شوي دي چې صفایي خیال ساتئ، داسې رش ځای له مه ورځئ، نو موږ د حکومت چې کوم احکامات دي هغه هم فالو کړو، نو انشاءالله زموږ نه به انشاءالله دا بیماري لري. الله تعالی دې موږ د بیمارۍ نه وساتي او ټولو بیمارانو دې الله شفا کامله نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.